او تبا وګوري ظالمانو ته لما رعوا العذاب کله چې دوی د الله عذاب ویني یقولون نو دا ظالمان به وي هل الى مرد من سبیل آیا د تختیدو سلا رشته کله چې قیامت پر ورځ باندې الله ته مخامخ شي او عذاب دوی ویني او د قیامت سختیان د ظالمان ویني بیا به دوی الله ته سوال کوي چې آیا د تختیدو سلا رشته چې موږ وځو الله تبارک وتعالى بتقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير چې کله دا خلک دا سوال الله نو کې چې الله د تختیدو سلا رشته چې موږ دنیا قرار شو سنه کاوال والله بده ته وایي چې آیا ما تاسو نه په دنیا کې دومره عمر نو راکړی چې باغې کې تاسو نصيحت حاصلول نو هغه به حاصل کړو نیک اعمال کول نو هغه تاسو په دنیا کې کړی دا دومره عمر چې ما تاسو په دنیا کې راکړی او هغه څه کې تیر وتراهم يورزون عليها او ته به وګورې دا ظالمان کله چې دا په جهنم ته مخامخ کړي شي خاشعين من الذل او د ذلت د ودینه بسترګي د دوکته ينظرون من طرف خفي او دوبا ګوري دی جهنم ته من طرف خفي پنیم جوبلا نظر باندې یعنی دوبا چې کوم ده د یاري د ودینه جهنم ته او عذاب ته کتل نشي او د سترګو په کناره باندې چې کوم ده نو دوی دارتي عذاب ته ودو ګوري وقال الذين امنوا او هغه خلک چې ایماندار دي هغه بدا خبره ان الخاسرين الذين بشک پتاوان کې نن هغه خلک ته خسروا انفسهم چې خپل ځان په نقصان کې اچول دي واهليهم او خپل کور والے په نقصان کې اچول دي یوم القیامه دا د قیامت پر ورځ باندې په خساره کې ځکه د کور ماحول چې کوم ځای جوړیږي د کور د مشرانو نه چې د کور مشران نه کېنو د هغې ما تحت چې کوم خلک دي هم چې کوم ځای نیکان دي الله تبارک وتعالی فرمایي چې ایمان والا به دا خبره کوي چې د قیامت پر ورځ باندې په خساره او تاوان کې هغه خلک دی چې هغه خپل ځان په نقصان کې اچول دی او خپل کور والے په نقصان کې اچول دي نو چې سړی په خپل غلطه لاره باندې روان وي نو پسې د کور والو هم دغه شانتي ځي هغه الواد هم دغه شانتي په غلطه لاره باندې ځي نو په خپل هم په خساره او تاوان کې او الواد چې کوم دغه هم په خساره او تاوان کې راځي الا ان الظالمین بشک ظالمانو د پاره فی عذاب مقیم د همیشه عذاب ده وما كان لهم من اولیاء او نشته د دوی د پاره لسوک دوست ينصرونهم چې دو مدد کوي من دون الله الله نما سوا ومن يضلل الله او څوک چې الله گمراه کوي فما له من سبيل هغه د الله سلام نشته دا ځکه نشته چې الله نه علاوه دا څوک مدد کول نشي او الله تبارک وتعالى به دا مدد کوي نه ظالم دی او د خلاصي بیا سلام نشته استجيبوا لربكم اخبل درک حکم من قبل مخکې د دینه ان یاتیات یودا سر وذراشی لا مرد له من الله چې داغه د پاره بیا واپس نه د الله تر طرفنا چې هغه د قیامت ورځ ده چې قیامت ورځ رااله داغه واپس بیا نشته هغه کې بیا عذاب او سزا هر څه چې کوم ځای ملاوي مالکم من ملجأ نبا استاسو د پاره د خلاصي صلاح یوم اذن فآغ ورزمان وما لكم من نکیر او نبستاسو د پاره د انکار سزای وان اعرضوا پس کتاسو چرتا اعراضو کو مخواړو فما ارسلناک علیهم حفیظا اے پیغمبرات مونږه په دې خلکو باندې نگران نه لګل الله تبارک وتعالى نبی اسلام ته فرمای اے پیغمبر ته خلکو له دعوت ورکوا کستا د مهنت نه باوجود دا خلک مخ اړه او ستا خبره نه مانی کشاته که محکمات بیان شو ظلم زیاته نه کوي چانه بدلا خو هغه چې کم دانو پای کې ظلم زیاته نه کوي او بیا چې صبر او معافي وکړي هغه د همت والا کار دی بخاری شریف کې یو حدیث دی یو مالدار سره هغه چې مرګ وخت راشي مرګ وخت حاضر شو هغه نه روح قبض کړل شو الله تعالی تاسو کو سنې کیانه درو دی خو چې جنت په سره درو کو هغه چې کوم د خپل خې طرف ته وکړل چپ طرف ته وکړه مخ کې رسول کاته الله ته وی الله د کلمې نه علاوه اصل رسول نشته یو کلمه ده سنې ګانې موږ نه کړی الله ته وی سوچ او فکر وکړه کې دې شي سنې کې دې کړی نو بیا دا وی الله زما دا عادت زما په خپلم دا عادتو
او خپل نوکرانو ته ما دا حکم کړ چې که غریب سړی راشي نو داغه به مدد کوئ او که یو سړی دنه ودار غواړي نو هغه به ودار سامان ورکوئ او که سړی دنه قرض غواړي هغه به قرض ورکوئ که یو سړی چې کوم دی ودار څه شی ویسي او پیسې بیا هم نه راکوي نو هغه سره بیا هم چې کوم دی حوالې کوئ هغه له څه ورکوئ او هغه سره تعاون کوئ. الله تبارک وتعالی هغه ته حکم وکړ دا حدیث د نبی اسلام الله هغه ته حکم جاری کړ چې زه ستا دپاره ما د جنت فیصله وکړه چې ته یو کمزوری سړی یعنی مطلب د الله په مقابله کې خو یو سړی مالدار هم دی خو کمزوری دی هغه سړی خو مالدار و لیکن د الله په مقابله کې کمزوری نو الله ته وایي ته زما یو عاجز او یو کمزوری بنده یې نو ته چې عاجز یې او ته زما په بندګانو باندې دومره رحم کوو زه خو قادر مطلق ذات یم په تمام مخلوقاتو باندې قادر یم نو زه به په تا باندې رحم ولې نه کوم الله پاک په هغه باندې رحم وکړو هغه جنت فیصله وکړه. نو چې کوم سړي دا کار وکړو د صبر وکړو او معافي وکړه نو الله تبارک وتعالی فرمایي هغه دپاره بخښنه ده. نو نبي اسلام ته الله فرمایي که دا خلک ستا خبرې نه مني مخ اړه ستا د خبرو نه ستا کار صرف هغو ته دعوت ورکول دي او خبره رسول باقي ته په هغو باندې نګران نه چې خامخا به ته هغه نه قی طرف ته راولي که هغو نه مني د دې تپوس په ستا نه کېږي د هغو نه به کېږي هغه دین طرف ته نه راځي تپوس په د هغو نه کېږي ستا نه کېږي بس تا خپل کار چې کوم دی هغه کوه هغه د دعوت کار دی. ان علیک الا البلاغ بشک پتا معنی خالی دعوت رسول دی. وانا اذا اذقنا الانسان او بشک موږ انسان تاسو کو ان خپل د طرفنا رحمتن مهرباني فرح بها وباغه دې ډېر خوشاله شي. وان تصيبهم سيئه او کچرته د انسان ته مصیبت ورسي بما قدمت ايديهم د خپل لاسونو په وجه فإن الانسان کفور نو بشک انسان ډېر ناشکر دی. نو الله فرمایي کله چې موږ مهرباني وکړو نو دې چې کوم دی ډېر زیات خوشاله شي او په تکبر کې راشي نو پکار دا چې الله مهرباني وکړي نو د الله شکر ادا کړي د تکبر په ځای باندې لیکن هغه تکبر وکړي او کله چې موږ ته مصیبت ورسو الله فرمایي دا هغه خپل اعمال په وجه باندې نو بیا ناشکري شروع کړي نو پکار دا چې مصیبت راشي نو په هغه صبر وکړي او کله چې الله له طرف نه نعمت ته ملو شو خوشحالي د باندې رااله نو په هغه باندې چې کوم دی نو د الله شکر ادا کړه. نو نبی رسول الله په دې وجه باندې فرمایي مؤمن سره چې کوم دی د په هر حالت کې چې کوم دی نو د په فائدہ کې صحابه ته پوښتنه کو څنګه فائدہ کې نبی رسول الله فرمایي قدمانی مصیبت راشي نو د په هغه باندې صبر وکړي نو بیا هم د په اجر او ثواب الله ولي قدمانی خوشحالي رااله او په هغه باندې د الله شکر ادا کړو بیا هم الله اجر او ثواب ولي. نو په هر حالت کې مسلمان کو فائدہ کړي بشرط دا چې خپل دا فائدہ دی او پیژني او دې مطابق د خپل ژوندۍ تیروي. الله دې په دې باندې عمل وکړي. امين.